د 40 کالو دشمنۍ نه پس د کور څه حالت دی؟ راځئ دغه ویډیو کلیپ در باندې ګورم. ډېر لوی سبق او عبرت پکې پروت دی. پښتنو په دې وړو وړو خبرو باندې دشمنیانې مه کوئ، ډز ډوز مه کوئ، د یو بل وینې مه تویوئ. دغه ویډیو کلیپ در باندې ګورم، بیا در سره بیا یو څو نصیحتونه یو څو خبرې شریک کوم. امید مې دی چې دغه ویډیو کلیپ به ګورئ او دا به شیر کوئ او انشاءالله د دې نه به موږ او تاسو ډېر لوی سبق حاصلو، ډېر لوی عبرت به ترې حاصلو. راځئ دغه ویډیو کلیپ ګورو. 40 کاله پس چې دی د دې کور دروازه چې دی خلاصیږي. ښه ده تاسو ګورئ چې دننه به پکې څه د دروازې حالات وګورئ. ښه هی 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 دا کور دی، ځنګل نه دی. ښه کنډر ښکاري که نه ښکاري دا وګورئ. ښه تاسو ګورئ دا کور دی که دا کنډر دی که دا ځنګل دی، ځنګل. او دا هم د یو پښتون کور دی. ښه انا لله و انا الیه راجعون. دا زموږ د پښتنو حال دی. په وړو وړو خبرو باندې موږ او تاسو سوچ هله کوو، فکر هله کوو چې کله موږ او تاسو ډز وکړو، افسوس هله کوو چې کله موږ ډز وکړو، پښیمانه کیږو هله چې کله موږ ډز وکړو. په وړو وړو خبرو باندې زموږ او ستاسو دا حالت دی. دغسې بې شمېره په سوونو زرګونو کورونه دغسې اوس هم بند پراته دي. دغه تراخه او دغه د کنډر په شان کورونه او دغه د ځنګل په شان کورونه دا زموږ او ستاسو د بې صبرۍ انجام دی. ولې موږ او تاسو داسې کوو؟ د 15 منټو غیرت موږ او تاسو وکړو، د ټول عمر بیا موږ او تاسو بې غیرت وي. الله دې زموږ او ستاسو په حال باندې رحم وکړي. پښتنو ډېر د صبر نه کار اخلئ. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي که نه چې پهلوان هغه څوک نه دی او زورور او ځوان سړی هغه نه دی چې هغه راولګېږي او بل روچت کړي او د ځمکې ته راولي. لیس الشدید بالسرعه انما الشدید الذي یملک نفسه عند الغضب. پهلوان او زورور او طاقتور سړی وي هغه دی چې هغه ته غوسه ورشي، د غوسې په وخت کې د خپل نفس قابو کړي. پهلوان او زورور سړی هغه نه دی چې بس غوسه ورغله او ډز ډز. دا پهلوان نه دی، دا هیڅ پهلوان او زورور او غیرتي سړی نه دی. غیرتي او پهلوان سړی د الله رسول چې چاته ویلي هغه دی چې هغه ته غوسه ورغله، د غوسې حالات پرې راغله، دغسې حالت دی په خپل نفس قابو کړي، دی ودرېږي، د خپله غوسه وسکي. دا پهلوان دی، دا غیرتي دی، دا زورور سړی دی. د دې کور حالات تاسو وکتل. که د ډز نه مخکې موږ او تاسو لږ سوچ وکړو چې زه خو به ډز وکړم، دې نه پس به زما د مور څه حالت وي، زما د کور به څه حالت وي، زما د ورونو به څه حالت وي، زما د پلار به څه حالت وي، زما د خویندو به څه حالت وي، زما د خاندان به څه حالت وي، زما د دغې کور چې ډېر په سخته باندې دا موږ برابر کړی دی د دې به څه حالت وي. بیا به هېڅکله موږ او تاسو غلط طرف ته لاړ نه شو. هر رنګې حالات چې راغله، صبر 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 صبر. دغه صبر دغه حوصله به الله جل شانه ستا دپاره یو داسې قوت او طاقت وګرځئ چې غرب هم بیا د تا نه سیټ کوي. داسې یو طاقت به د الله وګرځئ. خو دا بې صبري او دا د 15 منټو غیرت دا به دې د ټول عمر دپاره ذلیله کړي، شرمنده به دې کړي، رسوا به دې کړي، اوبه دې خوري. دا یاد وساتئ. نو ډېر خیال کوئ، صبر کوئ، حوصله کوئ، په خپلې غصې باندې قابو کوئ. نو الله به هم د دغسې حالاتو نه همیشه ساتي. زما دعا ده چې الله پښتانه ټول د دشمنۍ د اور نه محفوظ وساتي. الله موږ ټول د دشمنۍ د اور نه محفوظ وساتي. یقینا دا داسې اور دی چې دا بیا نه مري، دا نه په اوبو مري او نه په خاورو باندې مري، دا بیا په وینو باندې مري. الله جل شانه دې موږ تاسو ټول د دشمنۍ نه محفوظ وساتي. څومره خلک چې پکې مبتلا دي ټولو ته زما دعا ده یا الله د ټولو دشمنۍ دا په روغې سره بدله کړي. په آینده ژوند کې الله موږ ته حوصله را نصیب کړي. د ډز ډوز نه، د جنګ جګړو نه الله موږ ټول پښتانه محفوظ وساتي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.